وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزاد بھائی خوشحاله اوسه, الله دې ښه ساته, الله دې دنیا آخرت ښایسته کا. سوال مو کړی دی چې آیا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څه تصنیف کړی دی که نه. جواب دا دی چې په موجوده وخت کې چې څومره کتابونه موجود دي په دې کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د خپل لاس د ګوتو مسوده او لیکل نشته. البته ممکن دا چې لیکلی وي خو چاپ شوي نه وي, لیکن موجود نه دی کتابې. پاتې شو ستاسو دویمه خبره چې مسند د امام اعظم چې دی نو دا د امام ابو حنیفه کتاب دی. نو دا مسند چې کم متاخرونو مشهور کړی دی, د دې په مقدمه کې عبدالرشید نعمانی دیوبندي لیکلی دي چې دا کم مسند د امام اعظم متاخرینو کې په مسند سره مشهور دی, دا په حقیقت کې د امام ابو حنیفه تصنیف نه دی, دا د امام عبدالله حارثي تالیف دی چې د دې اختصار علامه حسکفي کړی دی او ملا عابد صاحب چې کوم دی سندي د فقه په ابوابو په اعتبار سره د مسند د امام اعظم له ترتیب ورکړی دی. صفحه 24 د مسند امام اعظم اداره نشریات اسلام اردو بازار لاہور والے چې کوم چاپ کړی دی کې دا خبره شته. دا کم امام عبدالله حارثي چې ذکر کیږي چې دا لیکلی دی, د ولادت او پیدایش 264 هجری کې شوی دی او وفات 375 هجری کې دی. ټول عمر 80 یا 80 یا 81 سال جوړیږي. لکه لسان المیزان جلد نمبر 3 صفحه 429 کې دا خبره شته. یعنی دا سړی دا امام عبدالله حارثي چا چې مسند د امام اعظم لیکلی دی, دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د وفات یعنی 150 هجری نه بعد 114 سال پس پیدا شوی دی. 114 کاله د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه وروستو پیدا شوی دی. او سندي حیثیت سره چې وګوري نو دا امام عبدالله حارثي صاحب چې دی په ده باندې جر هم شته. امام احمد السلیمانی وغیره ورته کذاب ویلی دي. ابو زرغا احمد ابن الحسین الرازی حاکم خطیب او خلیلی وغیره په ده باندې جرح کړی ده او توثیق یې چانه دی کړی. وګوره میزان الاعتدال جلد 2 صفحه 496, لسان المیزان جلد 3 صفحه 387. دا سړی بل اتفاق د محدثینو په روح سره ضعیف متهم بالکذب دی او چې کله یو سړی داسې حد ته ورسي نو د اصول حدیث په روح سره دا مردود شمارلی شي. د امام عبدالله حارثي نه والې تر امام ابو حنیفه پورې اکثر اسانید په دې مسند کې د چې کوم ذکر کړل دی هغه نامعلوم او مردود علما شمارلی دي. بهرحال د کلام خلاصه دا شو چې امام ابو حنیفه رحمه الله علیه په خپلو ګوتو داسې یو کتاب نه دی لیکلی چې هغه کتاب اوس موجود دی.